جهاد اعلان دا وکړو کنه څرنګه په دنیا سے صحابه کرام د اسلام د پورا خپل بل بچه خپل کرولا خپل مولینا خپل کاروبارینا خپل زندگی وقف کړی وي زه امید کوم چې میز ایبانی پښتونوي په ټول پاکستان سے په اول په فرنٹ لائن سے انشاءاللہ الرحمن جانی و مالی قربانی پیش کړي لشکی آزاد شیه دا جنڈا یهودیان ویني چې میج ولا جنڈا وسودا ولا مو عزت منه دا جنڈا سودا د یهودیان ولا دا میج د اسرائیل د فلسطین خلک سره ورېری کوي د اسرائیل جنډا سوځي دا به تاسو ووینئ چې دا د اسرائیل جنډا وسوځله الله پاک د اسرائیل تباہ او برباد کو او مسلمان شه د الله پاک اتفاق او اتحاد لسکی پر سچ ہے کیا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو داس دولا مشتا کله ډیر واسرو کو اسرائیل واو سودا خو جنډا دو خدا مې په دغه نیت وسو دولا چې د دنیا يهوديون یو ویني چې مسلمان په دې باندې خپا دي نن په دغه جنډا باندې ویا خطلو ویا سره دولا می د فلسطین خلک سره ورېږي لوس ورکو و دې ته می شکاس لوس ورکو چې دې ته می جنډا وسو دولا و ان شاء الله مخشد پر الله مسلمان شه اتفاق او اتحاد وچای چې دی زوینه و دی کیرینه وسودای زکه چې د عید په ورځ باندې مسلمان بچون دی سودای الله را دی وسودای مش ودغه پر واسو رسیدو دغه نه بعد باقی د الله مسلمان توفیق او واسور کو چې دی وسودای مو عزت منه د الله رب العزت قرآن کریم سے دا فیصلہ دو چې مسلمان سره په دشمنی سے سخت خال چې دی هغه يهود دی او ګره نن په دنیا په مخ باندې دا یهود لګیا دي مسلمان ته نقصان رسوي مسلمان بچیون دی نه محفوظ نه دي حتی چې مسلمان عظیم زوینا خصوصا مسجد اقصی او فلسطین باندې مبارک زوی آی دی د ظلم او د بربریت نه چې دا هغه محفوظ نه ده ونن دو زوی چې د احتجاج وشو او مسلمان ټول په غم او په غصه سره جمع شوي او د يهودي هغه جنډا اوس وزوله او دغه خبره هغه اظهار یو کو چې کله د حکومت ته وخت افواج پاکستان د جهاد اعلانو کې میرویدی سره شانه بشانه ویلوړوي